السلام علیکم ملګرو. د یونان په ساحل باندې د پاکستانیانو لاشونه او بل اړخ ته زموږ د حکمرانانو عیاشۍ صرف په دې یو ټاپک باندې په دې ویډیو کې خبرې کوو. ما تاسو ته هیڅ کله هم نه دي ویلې چې تاسو زما دا ویډیو پوره وګورئ، خو په دې ویډیو کې تاسو ته ریکویسټ کوم چې دا ویډیو مکمل په خپله وګورئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. څنګه تاسو ته پته ده یو څو ورځې مخکې چې کم کسان د پاکستان کم نوجوانان دي هغوی غیر قانوني طور باندې یورپ له د تلو کوشش کوي، نو هغوی یو کشته د یونان په ساحل باندې ډوبه شوې ده او ویل کېږي دا چې په هغې کې ټوټل 750 کسانو، په هغې کې 310 کسان پاکستانیانو او په دې 310 پاکستانیانو کې 298 کسان چې دي نو هغه اوسه پورې مړه شوي دي او په دې 310 کسانو کې 12 کسان داسې دي چې د هغوی لاشونه د هغوی هغوی چې دي نو هغه جمدي پاتې شوي دي. خو دې ټایم کې څه تصاویر په سوشل میډیا باندې ډېر زیات گردش کوي. اول خو به دا خبره کوو چې دې کې قصور د چا دی؟ آیا قصور د دې کسانو دی که نه قصور زموږ چې کم حکمرانان دي د هغې دی؟ لومبي تاسو ته دا وایم چې کم د تصویر ته تاسو وګورئ، دا تصویر تاسو کتی شئ دا د یونان ساحل دی او هلته د پاکستانیانو چې کم لاشونه دي هغه داسې لاوارثه پراته دي او هیڅوک د هغې تپوس نه کوي. د بل تصویر ته تاسو وګورئ، دا د 1947 نه واله 2023 پورې مکمل کهانی ده. 1947 کې زموږ چې کم آبا او اجدادو نو هغوی پاکستان ته هجرت وکړو د یو بهتر مستقبل دپاره. نو اوس موږ د پاکستان داسې حال کړی دی چې اوس د بهتر مستقبل دپاره د پاکستان نه خلک هجرت کوي او نورو ملکونو ته ځي. نو دا هم دې ټایم کې ډېر زیات سوالیه نشان دی. اوس دا درته وایم چې یاره دې کې ګناه د چا ده؟ آیا د دې کسانو ګناه ده؟ غلطي د دې کسانو دی که نه زموږ د حکمرانانو غلطي دی؟ لومبي خو د دې کسانو غلطي دا دی چې یاره دوی غیر قانوني طور باندې ولې یورپ ته د تلو کوشش کوو؟ ځکه چې د هر یو ملک خپل څه د هغوی چې کوم دی نو هغوی خپل څه رولز وي، خپل ریګولیشن وي. هلته چې ته ځې نو کمې طریقې سره به ځې د هغې یو قانوني لار وي. نو د دوی غلطي صرف دا ده چې یاره دوی غیر قانوني طور باندې یورپ ته داخلېدو کوشش کوي. او دا سلسله چې ده نو دا د اوس نه ده شروع، دا د پخوا نه شروع ده، د مخکې نه شروع ده او ډېر کسان جنټان داسې موجود دي چې هغه غیر قانوني طور باندې کسان چې دي نو هغه یورپ ته لیږي او هغه کسان چې دي نو هغه حکومت هم نشي نیوی ځکه چې هغه یو ځان له مافیا ده، دا د هغوی کاروبار دی. اوس ته دا وایم چې د حکومت دې کې څه غلطۍ دی؟ د حکومت دې کې دا غلطۍ دی چې زموږ حکمرانانو اوسه پورې په دې ملک کې د پاکستان چې کوم معیشت دی د هغې دونه خراب حالات دي چې دا خلک په دې باندې مجبوره دي چې بهر ته لاړ شي د روزګار دپاره، ځکه چې دې ټایم کې پاکستان کې هیڅ قسمه روزګار نشته. دې کې چې کم کسان موجود دي هغوی 20-25 لاک روپۍ لګولي دي او بهر ته د تلو کوشش کوي یو غیر قانوني طور باندې، غیر قانوني طریقې باندې. ولې چې هغوی یو بهتر مستقبل غواړي او هغوی ته نه غواړي چې یاره هغوی ته دا نه ښکاري چې یاره پاکستان کې زموږ چې کم مستقبل دی نه هغه بهتر کیدی شي. نه دا هم زموږ د حکمرانانو غلطي ده چې موږ د دې ملک حالات چې دي هغه دې حده پورې راوستي دي چې اوس ډېر کسان کم پروفیشنلز وي نو هغه هم پاکستان پرېږدي او نورو ملکونو ته ځي صرف د یو ښه مستقبل دپاره. نو یو وړخته خو د یونان چې کومه کشتۍ حادثه ده هغه د پاکستانیانو چې کوم لاشونه دي هغه لاوارثه پراته دي او بل اړخته زموږ د حکمرانانو عیاشو ته وګورئ. پرون په سینټ کې یو بل منظور کړی شوی دی او دا بل دا دی چې یاره کم موجوده چیرمن سینټ وي او کم سابقه چیرمن سینټ وي نو هغه ته به تا حیات مراعات میلاویږي او هغه مراعات کم دي هغه اوس تاسو ته مخې ته اکدم نو په دې باندې به تاسو ډېر زیات حیرانه شئ چې یو وړخته خو د پاکستان کم عوام دي نو هغوی ته 2 ټیمه روټۍ نه میلاویږي او بل اړخته د دې حکمرانانو چې کوم عیاشۍ دي نو هغې ته تاسو وګورئ. او په دې بل کې ټول سیاسي جماعتونه شامل دي. په سینټ کې یو هم داسې سیاسي پارټۍ یو سینیټر هم داسې نه و چې هغې د دې بل مخالفت کړی نو هغه ته به کم مراعات ورکړی کېږي. نو په هغې کې دا دی چې کوم موجوده چیرمن سینټ وي او سابقه چیرمن سینټ وي نو هغه ته به تا حیات مراعات ورکړی کېږي او دا بل چې دی نو پرون په سینټ کې منظور کړی شو. په دې کې 12 ملازمین دي چې به ورته ګارډز میلاویږي، وی آی پي سیکورټي به هغه ته میلاویږي، سرکاري جهاز هغه استعمالولی شي، سرکاري هلیکاپټر هغه استعمالولی شي، هغه ته مکمل اجازت به وي. 8 لاک روپۍ ثوابدي دي پنډ به هغه ته میلاویږي. د ټول فیملی دپاره چې کوم میډیکل سهولت دی هغه به هغه ته میلاویږي. چې کومې بیروني دورې دی کوي نو هغه به مکمل فری وي. پری پیټرول به ورته میلاویږي، پری رهایش به ورته میلاویږي، د اعلی معیار یو کور به هم هغه ته میلاویږي او که چېرې هغه د کرۍ په کور کې اوسیږي نو د کرۍ په مد کې به هغه ته 2.5 لکه روپۍ ماهانه میلاویږي. یعنې یو وړخته خلک په دې باندې مجبوره دي چې یاره هغوی په اوبو باندې ځان وړي خو د بهتر مستقبل دپاره بهر ته ځي. او بل اړخته زموږ د حکمرانانو ته وګورئ. دا ویډیو که ستاسو خوښ وي مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ چې دې کې آیا د دې کسانو غلطي ده او که نه زموږ د حکمرانانو غلطي ده. د الله په امان.